अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत का तर्जुमा यह है कि वो लोग जो अपने अमवाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसका एहसान जताते हुए د دې آیت ترجمه دا ده چې هغه خلک چې خپل اموال د خدای په لاره کې خرج کړي او بیا چې څه خرج کړي وي دغه احسان پچا کولو یا چاله په تکلیف ورکولو په نیت ورپسې نزي نو د هغوی اجر د هغوی رب سره دی هغوی به هیڅ ورا هیڅ غم نه لري د دې آیت د مضمون ادراک نن چې څومره د مسیح موعود علیه السلام منونکي لري هغه بلی چاته هم حاصل نه دی دا خلک په بېلوسه او په بېنفسه طور د مال قربانۍ ورکوي د مال قربانولو شوق لري او که د خپل خوښې مطابق قربانۍ ورنه کړی شي نو بیا ناقلاره وي دا حال د پخوانو احمدیانو هم دی او د نوي احمدیانو هم پرون ما سره یوه عربه کورنۍ ملاوه شوې وه دواړه ښځه خاوند ښه تعلیم یافته دي پی ایچ ډي یې کړې ده بچي هم ماشاءالله ډېر شریف النفسه دي او د دین شوق لري باوجود د دې نه چې عمر یې لا ډېر کم دی او نوي احمدیان شوي دي جماعت سره ډېر تعلق لري او شوق یې هم ډېر دی یو ماشوم خو ایله نوچک دی خو د دین لپاره ډېره سنجیدګي لري 12-13 کاله عمر دی معاشی حالات ہیں دنیا کے
उस वजह से دې کورنۍ یو څو میاشتې مخکې بیعت کړی دی. نن سبا چې څنګه د دنیا معاشي حالات دي نو دوی د نوکرانو محروم دي. बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, تعلیم هم ایله اوس ختم کړی دی. बल्कि د تعلیم نه فراغت نه پس اوس اوسګار دي. ډېره په ګرانه ګزاره کوي لګیا دي، بلکې د خپلوانو نه په قرض د دوی ګزاره روانه ده. दर्द से मुझे कहने लगी د کور میرمن یعنی د هغو ماشومانو مور ډېر په خفګان वजह से ماته وویل हम چې चंदा नहीं पूरी तरह दे सकते. د هغې زړه ډېر ناقراره وي چې د نوکرۍ نه کېدو په وجه هغوی سمه چنده نشي ورکولی. दे सकती हैं या देती हैं वही काफी है. ما هغه پوه کړه چې د خپلو حالاتو مطابق دوی چې څه ورکولی شي او څه چې ورکوي لګیا دي هغه کافي ده. خو هغې بیا عمده ویل چې زه اوس یوې قربانۍ کې هم د نورو احمدیانو نه شاته نشم پاتې کېدی. حالانکه ایله یو څو میاشتې مخکې بیعت کړی دی، خو بار یې هم د دې خبرې اظهار کولو چې ډېره ناقراره ده. نو دا هغه بدلون دی چې د بیعت نه پس د مسیح موعود علیه السلام د منونکیو په طبیعتونو کې پیدا شي. एहसान जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस एहसास के बाद. چا باندې د خپلې د قربانۍ احسان کولو خو اړو سوال نه پیدا کېږي د احساس نه پس. या कुर्बानी ناقراري ادعای چې قرباني نه کوي لګیا دي یا بیا د قربانۍ کم معیار خوښ دی هغې ته نه دي رسېدلي. ताज़ीरी कार्रवाई होती है. بیا بعض وخت د بعضو خلکو خلاف د څه وجې نه تعزیري کاروایی وشي او په کاروایی کې د سزا په طور دا وویلی شي چې د فلاني نه به چنده نه اخلئ. نو په دې خلک ډېر ناقراره شي او ماته لیکي چې بله څه سزا راله راکوي خو دا سزا مه راکوئ. उसका मुदावा करने की कोशिश لومبۍ خو دا وي چې موږ معافي غواړو د کم قصور چې دا سزا ده د هغې د اصلاح کوشش به کوو، خو که سزا راکوئ نو د خدای دپاره د چندې د ورکولو نه مو محرومه کوئ، ځکه چې د دې اوس موږ ښه آموخته یو. حضرت مسیح موعود علیه السلام ओढ़ना बिछोना جوړ کړی دی چې په مالی قرباني کې ورته یوه عجیبه خوشحالي یو عجیبه سکون ملاویږي، करने में او که دې نه ودرولی شي نو زړونه ډېر ناقراره شي. से रोकने पर نن د ځمکې په لمن بل یو جومات बस आज रुए जमीन هم पर نشته कोई और ऐसी जमात नहीं है چې دا رنګ جذبه لري. जो د احمدیت مخالفان دعوې خو ډېرې کوي، خو خپلو خلکو ته چې کم تکرورونه دوی کوي هغوی کې اکثر مونږ دا اورو چې هغوی خلکو ته وایي چې وګورئ چې دا قادیانان لکه چې څه دوی مونږ ته نوم اخلي قادیانان او مرزایان دوی خپلو مقاصدو دپاره څومره قربانۍ کوي او تاسو के लिए یو جومات جوړولو طرف ته یا فلاني بل څه کار ته और तुम्हें اړو के चंदे के پام लिए نه या کوئ. काम के लिए कोई तवज्जो नहीं पैदा होती. او د غیر احمدیانو د عالمانو مولیانو یا د دوی خلکو د تنظیمونو له طرفه داسې قسمه خبرې مونږ صرف پاکستان او هندوستان کې نه तंजीमों का بلکې د افریقې مسلمان ملکونو کې هم اورو. हिंदुस्तान में नजर नहीं आता बल्कि अफ्रीका के मुसलमान ममालिक او बیا که دا خلک څه خرچ अपनी बातें ووم کې نو څرګندولې غواړي چې فلاني جومات دپاره یا د فلاني خلکو د ښېګړې دپاره دومره پیسې مې ورکړې دي या फलां یا بیا کومو کمیټو تنظیمونو له چې دوی پیسې ورکي نو بعضې وخت هغوی سره په جنګ شي چې دومره پیسې مې ورکړې وې حساب یې راکوي یا داسې په سمه طریقه نه دي خرچ उनमें کړي. इस वजह से लड़ाई हो जाती है कि हमने इतना पैसा दिया था इसका हिसाब दो या इस तरह खर्च नहीं हुआ इसे सही तरह खर्च नहीं किया गया. زمونږ په جومات د الله دا هم یو ډېر لوی فضل دی چې د جومات احمدیه پیسو له چې کم برکت الله ورکړی دی هغه موږ ته د نورو خلکو په پیسو کې نه ښکاري. تېرو ورځو کې چې جرمني کې ما د جامع پرانسته کوله نو هلته یو اخباري نماینده چې مسلمان و
بلکې د پاکستاني اخبار نماینده وو. هغه رانه پوښتنه وکړه چې دې پروجیکټ لپاره تاسو د حکومت نه یا بل چا نه هم څه امداد اخیستی دی؟ نو ما ورته وویل چې د الله په فضل زموږ ټول کارونه د جومات د خلکو د چندو په وسیله کېږي او دا عمارت هم د جومات په چندو جوړ شوی دی. او د دې عمارت باندې چې کم خرڅ شوی دی که دا چېرته حکومتي ادارې دومره لوی عمارت جوړولو نو خرج به پرې ډېر زیات راتلو. خدای پاک جوماتي پیسې کې ډېر برکت اچولی دی. لږو پیسو کې هم زموږ ډېر کارونه وشي. پس زموږ د جومات خلک څومره په صفا نیت دا چندې ورکوي نو ما عمره برکت هم پکې خدای پاک اچوي. دلته دې خبرې طرف ته به هم اشاره کوم چې د جومات خلک خو د چنده ورکولو نه پس تپوس نه کوي او نه د څه قسمه د احسان څرګندونه کوي، خو خرج کوونکي چې کم دي یعنې د جومات انتظامیه هغوی ته ډېر زیات پام کول پکار دی، احتیاط ورته پکار دی. هغوی ته پکار دی چې ډېر په خیال د خرج کوي. دا فراخي موږ هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو له برکته ګورو لګیا یو او انشاءالله دا فراخي او د پیسې دا برکت به موږ نور هم ګورو. خو د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا فکر هم د نظر وړاندې ساتي چې تر کومه د پیسې سوال دی نو د هغې باره کې هېڅ د فکر خبره نشته، خو چېرته د خرج کوونکو زړونه د دنیادارۍ ښکار نه شي او د جومات د اموالو فکر دوی نه ختم نه شي. د خدای په فضل جومات د اموالو د خرج خپله یوه طریقه لري، مختلفو مقامونو نه نګراني کېږي، خو بیا هم خرج کوونکو ته دې طرف ته پام ساتلو نه علاوه د توبې او د استغفار په ذریعه هم د خدای نه د مدد خواست کول پکار دی. چې جومات زیاتیږي د جومات اموال زیاتیږي نو بیا که یو اړخ ته مخالفان خپل کوششونو کې توندي راولي نو بل اړخ ته د منافقینو په ذریعه دوی په جومات کې د رخنې جوړولو کوششونه هم کوي. د دوی کوششونه خو بې اثره وي، خو موږ ته تل پکار ده چې د احتیاط نه کار واخلو او د استغفار او د دعا طرف ته پام ولرو. په جومات باندې د الله چې کوم فضلونه دي د هغه د تایید او د نصرت کومې نظارې هر لازم موږ ګورو نو دا به تر هغه وخته موږ ته ښکاري تر څو چې موږ الله سره خپل تعلق مدام د مضبوطولو کوشش کوو. زه په دې هکله هېڅ چېرې هم فکرمند شوی نه یم چې د فلاني کار تکمیل به څنګه کېږي. خدای پاک ټول بندوبست همیشه په خپله وکړي، کومه مصیبت چې هم جوړېږي. څنګه خدای پاک د احمدیانو په زړونو کې دا واچوي او څنګه هغوی قربانۍ کې برخه ورکولو دپاره د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش کوي، دا هم یو ډېر عجیبه مضمون دی. خدای دپاره چې د مالي قربانۍ وخت راشي نو احمدیان بیا ولږه تېرولو دپاره هم تیار وي، خو دا منظور نه وي چې چندې نه انکار وکړي یا څه قسمه کمۍ پکې راولي. भूखे रहना गवारा कर लेते हैं लेकिन ये गवारा नहीं करते कि अपने चंदा देने का. د نبیانو د جماعتونو همدا نښه وي چې هغوی هر قسمه قربانو دپاره تیار وي او ورکوي هم او بیا هم دا ګڼي چې هېڅ یې نه دي کړي او دا د جومات او د خدای احسان ګڼي چې هغوی نه چنده واخیسته. او لکه څنګه چې ما وویل چې که پابندي ولګي چې چنده به ترې نه اخلي نو ډېر ناقلاره شي او خواست کوي چې دا سزا دې واپس واخیستل شي او وایي چې د جومات به په موږ ډېر لوی احسان وي که موږ نه چنده واخیسته. कि जमात का हम पर एहसान होगा
نوی شاملېدونکي چې د جومات په نظام پوه شي او تربیت هم په ښه طور شوی وي نو هغوی هم بیا په مالی قربانۍ کې د وړاندې کېدو کوشش کوي. بعضې وخت جوماتونو چې د تویي چندو کم اهداف ټاکلي وي که هغوی کې څه کمی راشي نو بعض مالداره خلک په خپله دا وایي چې دا کمی به موږ پوره کړو. دا آواز په خپله د هغوی د زړونو نه راخېژي. هېڅ مجبوري نه وي، چا پې زور نه وي کړی، بلکې د زړه آواز یې دا وي چې دا کمی به پوره کوو. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی د الله له طرفه دا اعلان اوري چې ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه به هغوی څه ویره لري او نه څه غم. هغوی ته فکر د آخرت وي، په آخرت د هغوی ایمان او یقین وي او هغې دپاره هغوی قربانۍ کوي. پس داسې چې د هغوی عمل وي نو د الله له طرفه هم بیا هغوی باندې د جنت زیری کیږي. هغوی خپل شانداره مستقبل جوړوي چې انتهای د دې دنیا نه د رخصتېدو نه پس ده، خو خدای پاک صرف د انسان د مرګ نه پس چې کوم مستقبل دی د هغه خبره نه کوي، بلکې دې دنیا کې هم هغه قرض نه ساتي او لوی لوی اجرونه انسان ته وروبخي. یو حدیث قدسی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې الله فرمایي چې یا د آدم اولاده ته خرج کوه او زه به در بخم. نو د خدای پاک بخنه خو هر چا دپاره دی، خو کم خلک چې د هغه د دین لپاره خرج کوي نو هغوی باندې خو د هغه بخنه بیا بې شمېره وي. پس خدای پاک هیڅ قرض هم ځان سره نه ساتي، خو شرط دا دی چې په روغ نیت د هغه د رضا د حصول لپاره د قرباني وکړی شي. دا وخت به زه یو څو واقعیت تاسو ته وړاندې کوم چې ترې څرګندېږي چې د دنیا هره سیمه کې هر ملک کې احمدیان غریبانان دي که مالداره، خو د هغوی په زړونو کې الله د قربانۍ یوه خاص جذبه پیدا کړې ده او بیا د هر چا ایمان او یقین زیاتولو دپاره د هغوی قربانو نه پس خدای پاک اجرونه هم ډېر وروبخي. ایمان اور یقین میں بڑھانے کے لیے انہیں قربانیوں کے بعد د یو نوي قایم شوي جومات د قربانۍ ذکر واورئ. دا جومات د افریقې یوې لرې سیمې کې دی او دې واقع نه صرف د دوی مالی قرباني نه بلکې خلافت سره د دوی د تعلق څرګندونه هم کیږي. نایجر د افریقې د لرې سیمې یو ملک دی. هلته نه د سلسلې مبلغ لیکي چې سږ کال د جلسې سالانه په موقع چې د مبلغینو کوم اجلاس و هغې کې ما د افریقې مبلغینو ته ویلي وو چې په افریقا کې چندې کې د شاملېدونکو شمېر لا ډېر ګنجایش لري او نور هم زیاتېدل پکار دی. نو وایي چې په دې حواله چې موږ هلته خبرې وکړو او د خپلې علاقې برني کوني جومات ته دا پیغام ورکو چې خلیفه دا ویلي دي. نو هغوی سمدستي په دې آواز جواب ورکو او خپله قرباني یې زیاته کړه. هغوی ته چې کله دا وویلی شو چې کم مخکې شامل نه وو هغوی دې شامل شي نو د دې خبرې سمدستي اثر وشو. دوی وایي چې د برنیکوني ریجن جوماتونو ستاسو په آواز جواب ورکو. هلته کلیواله زمینداره جوماتونه دي نقدي نقدي پیسې هغوی سره نه وي خو چنده د غلې په صورت کې ورکوي. نو په وروسته کال هغوی 14 بوره ورکړې وې. دا یو وړوکی شان کلی دی چې 150 تنه آبادي به وي. نو سږ کال بیا هغوی 250 بوره غله د چندې په طور ورکړې ده. دې نه علاوه کم پکې د ګټې جوکه دي هغوی هم سږ کال د وروسته کال مقابله کې یو په 2 زیاته چنده ورکړې ده.
بیا د ناجر امیر صاحب لیکي چې د ګډان براوو نومې کلي جومات پیغام راواستولو چې د چندې غله راشئ یوسئ. دوی وایي چې موږ دا غله چې په ګاډي کې راوړه او واپس را روانو نو د شپې 10 بجې وې. د ډبګاوه نومې یو احمدي کلي خواته چې تېرېدو نو په لاره کې موږ کته چې یو څو خدام زموږ انتظار کې ولاړ دي. د شپې 10 بجې وې. دوی په لاس موږ ته د ودرېدو اشاره وکړه. موږ ګاډی ودرولو نو دوی راته وویل چې موږ د لجنه د صدر په حکم د ماښام راسه دلته په لاره کې ولاړ یو او ستاسو د تېرېدو انتظار هم کولو. د هغې کلي د لجنه صدر لجنه ته ویلي و چې د خپلې چندې غله دې بېله راټوله کړي. نو لجنه په خپل زیار هلته غله راټوله کړې وه او هغه خدام هماغه غله ورکولو دپاره هلته ولاړ وو. دا وړوکی شان یو غریب جومات دی چې خپل حیثیت یې بیخي معمولي دی، خو هغه دا رنګه د خپل زیار د وفا او د تعلق څرګندونه کوي. بیا د بینین نه د الاډا ریجن مبلغ لیکي چې د سویو نومي کلي جومات صدر یو کال مخکې احمدي شوی و. د احمدیت مخکې دا مشرک و، د بوتانو عبادت به کولو، خو بیا احمدي شو، د یو خدای منونکی شو. هغه نه چې د وقف جدید چنده غوښتو دپاره لاړو نو هغوی په کور کې موجود 4,500 فرانک سیپا چندې په تور ورکړو او دا خیال یې هم ونه کړو چې غرمې به څه خوري، ځکه چې نورې پیسې ورسره بیخي نه وې. دوی موټرسایکل رکشه چلوي. د چنده ورکولو نه پس موټرسایکل یې راواخیستو او بهر ووتو چې خدای څه خو به راکړي، که د غرمې نه نو د شپې روټۍ به وکړو، سفر کروزي. موټرسایکل کې پټرول هم په قرض واچول او بیا په بله ورځ 1,000 فرانک صفه چنده یې نوره راوړه او مربي صاحب ته وویل چې دا وګورئ د خدای پاک د مهربانۍ سلوک. ما خو د غرمې د روټۍ سوچ هم نه و کړی او په موټرسایکل کې مې پټرول هم په قرض اچولی و، خو خدای پاک ماله دومره سورلی راکړي چې زه چې د کوره خالي لاس راوتی وم او بظاهره مقروضه هم وم. 2,000 فرانک صفه مې ځان سره کور ته راوړی او هغې کې هم نیمې پیسې اوس نورې چندې کې ورکوم، یعنې د قرض واپس کول نه پس هم ورسره دونه پیسې بچ شوې وې. د بورکینا فاسو امیر صاحب بیانوي چې په بوبو ریجن کې کمپورې سعید نومې یو نوموبای وایي چې د مالي تنګۍ په وجه ما د 3 میاشتو راسې چنده نه وه ورکړې. په دې موده کې دوی کره غلا هم وشوه او ځوان زلمی زوی هم ډېر سخت ناروغه شو. هر قسمه علاج یې وکړو خو صحت یې نه رغېدو. وایي چې یوه شپه مې په خوب کې خلیفة المسیح وکتو چې راغلی دی، یعنې زه یې وکتم. نو وایي چې هغوی راته وویل چې تا د ډېرو میاشتو راسه چنده نه ده ورکړې. نو ما په خوب کې ورته جواباً وویل چې اوس به انشاءالله په 6 ورځو کې دننه چنده ورکم او بیا یې کوشش وکړو نو په 6 ورځو کې دننه خپله چنده ټوله ورکم. بیا وایي چې د هغې ورځې نه بیا زما زوی ته کامله شفا حاصله شوه او صرف دا نه چې شفا ورته حاصله شوه بلکې د مخکې نه ښه نوکري هم ورته ملاوه شوه. بیا د هغې له برکته خدای پاک ماله هم توفیق راکړو نو ما هم نوی موټرسایکل واخیستو. دا ټول برکتونه هم د هغې مالي قربانۍ وو چې کم د خلیفه په پام ګرځولو ما د خدای په لاره کې ورکړی وه. نو داسې د نوي احمدیانو ایمانونه هم خدای پاک زیاتوي. د بورکینا فاسو دیتکو ریجن مبلغ لیکي چې د هغه ریجن د نوکی بداله نومي یو کلي د جومات صدر د یالو سیته صاحب وایي چې مونږه کروندګران یو او د احمدیت نه مخکې هم مونږه کرونده کوله، خو فصل به دومره نه و چې څومره اوس د احمدیت نه پس کېږي. او هغه وایي چې د دې وجه صرف هم یوه ده، یعنې چنده. کله راسي چې مونږ احمدیان شوي یو او چنده ورکوو نو زمونږ حالات بیخي بدل شو
او کله نه چې چنده ورکوونو په فصل کې دومره برکت وي چې دینه مخکې اړو چرته کتل نه وو. دوی وی چې د چندې په وجه دومره برکت راغلی دی چې په شروع کې به یو یا زیات نه زیات 2 بوره غله په چندې کې ورکوله، خو سخت کال مو 2 بوره غله په چندې کې ورکړه ده. مولیان وی چې جماعت احمدیه په افریقا کې غریبانو له پیسې ورکوي او مدد ته وړي، خو جماعت به دوی له څه پیسې ورکوي، د دوی هلو ګوري چې دوی په خپله قربانۍ کوي او خپله چندې پې زیاتوي. د مالی امیر صاحب لیکي چې زمونږ یو معلم عبدالقادر صاحب مونږ ته ویلي دي چې د سونیتیګله جماعت احمدیان ښځې او سړي هر کال بیل بیل پټي د چندې دپاره کوي. د چندې دپاره چې کوم فارم دی د هغې نه علاوه هم دوی بیل بیل فصل کوي چې هغې نه کم آمد وشي، هغه به دې دپاره چې هغې نه کم آمد وشي هغه به ټول جومات ته ورکوو. نو وایي چې کال 2011 کې چې د فصل د ریبلو وخت راغو او دوی چنده اخیستو لاړو، نو هلته ښځو سړو خپله بېله بېله چنده جمع کا چې بورې وشمېرلې شوې، نو د سړو چنده لږه زیاته وه. دوی وایي چې کله موږ دا غله راواخیسته او لا روانېدو چې د ښځو له طرفه سوال جواب وشو چې لږ ایثار شئ، لا مه ځئ. دا ښځې خپلو کورونو ته لاړې، هلته یې 2 بوره نورې راجمع کړي ځکه چې سړو غله 1.5 بوره زیاته وه. نو دوی په هېڅ صورت د سړو نه شاته پاتې کېدل نه غوښتل، نو ځکه داسې دوی شاید چې 1.5 بوره بیا د هغو نه زیاته جمع کړه. د مالی امیر صاحب لیکي چې یو نومبای سید وتراورې صاحب 7 میاشتې مخکې بیعت کړی و او ورسره یې 10,000 فرانک صفه چنده هم ورکړې وه. چې زمونږ معلم ورله یو ځل بیا ورغو، نو هغوی ته ویل چې چنده ورکولو نه مخکې به هغه او د هغه بال بچ به اکثر بیمارانو او ډېر خرچ به په داروګانو کېدو، خو چې کله راسې چنده شروع کړې ده نو هغه او د هغه بال بچ ښه روغ جوړ دي او کم ناروغه کېږي او د داروګانو خرچه هم ډېره کمه شوې ده. دا ټول د چندې برکت دی. د یوګنډې امیر صاحب لیکي چې د یوګنډې د جومات خلک د مالی قربانۍ په میدان کې په غیر معمولي رفتار مخ په وړاندې روان دي. زمونږ یو مالدار ملګری سلیمان مغابي صاحب د امبالې اوسیدونکی دی او په مالی قربانۍ او په چندو کې دوی د ټولو نه وړاندې دي. دوی د نوموباینو په علاقه کې د 2 ښکلو جوماتونو د تعمیر په یوه علاقه کې د یو سکول د یو مکمل بلاک تعمیر دپاره د 500 میلیونو شلنګ ډېر لوی رقم د چندې په طور ورکړی دی. دوی ته په شروع کې د یو جومات تعمیر دپاره ویلې شوي وو، خو دوی بیا په خپله بیانوي چې کله راسه ما مالي قرباني شروع کړې ده، نو نه پوهېږم چې خدای څنګه او له کومه ماله دومره رابخي لګیا دی. د ګیمبیا امیر صاحب لیکي چې عبدالله بالا جو نومې یو ملګری چې الحاج هم دی د وقف جدید چنده مخکې هم ورکړې وه، خو چې یو ځل بیا ورته تحریک وشو نو د مخکې نه هم زیاته چنده یې ورکړه او بیا چې ورته یاد شو چې هغوی 2 ځله چنده ورکړې ده، نو په ډېرې خوشحالۍ وویلې چې دا د وخت د خلیفه یو برکتي تحریک دی، دې کې چې څومره چنده هم ورکم نو کمه به وي. د بورکینا فاسو لیو ریجن مبلغ لیکي چې د کال 2012 د اګست د میاشتې په 10مه نیټه باکونګو ادمه نومې یو مشر سهار وختي مشن هاوس ته راغو او ویل چې زه هره ورځ ډېرې باقاعدګۍ سره ریډیو احمدیه اورم او زما په کور کې به همدا یو سټیشن لګېدلی وي. د اسلام څومره خدمت چې دا ریډیو کوي د هغې بیان په لفظونو کې نشي کېدی. د شکرګزارۍ په طور زه نور څه خو نشم کولی، خو بس په دې لږو شانو پیسو د ریډیو خدمت کول غواړم. دې مشر 1,00,000 فرانک صفه د چندې په طور ورکړي. دومره پیسې جمع کول په خاص طور کروندګرانو دپاره ډېره ګرانه وي. دوی له احمدي نه وو
په غیر احمدیانو هم داسې اثر وشي. نو دوی ویل چې تاسو د اسلام خدمت کوئ نو ځکه دا چنده ورکوم. بیا چې هغوی د جومات په نظام پوه کړی شو د چندې رسید هم ورله ورکړی شو نو دوی ویل چې د احمدیت صداقت اوس زما زړه کې راسخ شو ځکه چې د خدای په لاره کې چندې خو ما ډېرې ورکړي دي خو د چندې دومره صفا او شفافه نظام. د بینین نه لوکل معلم ذکریا رایمی صاحب بیانوي چې د اکپی نومې کلي ګاربا ابراهیم صاحب د خپلې سرګنۍ سره اختلافات وو چې د کومو په وجه هغوی د هغوی ښځه هم ځان سره بوتلې وه چې د بال بچ نه بیماره وه او بیا د هغوی د ماشوم پیدایش هم د هلته د هغوی په سرګنۍ کې شوی و او خدای ورله زوی ورکړی و. ګاربا ابراهیم صاحب د خپل زوی اخیستو ډېر کوشش وکړو او تر ډېرو کلونو یې مقدمې هم ورسره وکړې خپل سرګنۍ سره خو د ناکامۍ نه علاوه بل هېڅ هم ورته ترلاسه نه شو. دوی 15 کاله مخکې احمدي شوي وو. د خپلو حالاتو ذکر دوی چا سره نه و کړی. سخت کله چې مقدمه وبلله نو بیا یې مولم صاحب ته ټوله کیسه تېره کړه او د دعا خواست هم ورته وکړو. هغه د وقف جدید د چندې ورځې وې. مولم صاحب وایي چې ما ورته وویل چې زمونږ خدای ایمان دی چې د خدای په لاره کې خرچ کولو په وسیله مسلې حل شي. ته احمدي خو مخکې نه یې خو د چندو طرف ته پام نه لرې نو چندې هم چرته ورکړه د دې په وسیله خدای پاک مشکلات ختموي. نو ګاربه صاحب د وقف جدید د سر لاندې 2000 فرانک صفه چنده ورکړه. اوس 2 ورځې مخکې د دوی فون راغو چې خدای پاک ماته د چندې برکت وښیلو. خدای پاک زما ماشوم ماله راوستو. زما سخر په خپله راغو او ماته وویل چې د خپل نسل په خپله سنبال کا او هیڅ قسمه څه پیسې رانه هم ونه غوښتې. حالانکې مخکې ورله زه ټوله خرچه ورکولو له هم تیار وم خو دوی راله ماشوم نه راکولو. د تنزانیا نه حسن توفیق صاحب بیانوي چې مخکې به ما ډېره معمولي چنده ورکوله د سلسلې مبلغ دې اړخ ته زما پام وګرځولو. روټۍ راله وکړه او د چندو د اهمیت او د دوی د برکت باره کې ښه په تفصیل پوه کړم. خدای را باندې فضل وکړو. وایي چې چندې مې باقاعده ورکول شروع کړه. چندې مې باقاعده ورکول شروع کړې او ورو ورو مې بیا زیاتولې هم. نو وایي چې مخکې د خاکساري زیادات نه وو. اوس د الله په فضل خاکسار د وصیت په نظام کې شامل دی او د چندو په برکت په 100 کالو کې ما د لمر ګل نه په وړه پیمانه د تیل راویستلو کارخانه هم ولګوله. خپل کور مې هم جوړ کړو. ډوډومه ښار کې مې 3 پلاټونه واخیسته او د خپل خاندان د مستحقو ماشومانو مسلسل تعلیمي امداد هم کوم او په خپله هم په خپله خرچه PhD کوم لګیا یم. دا هر څه محض د الله خاص فضل او د چندو برکت دی. د هندوستان کالیکټ نه یو تن دی چې د وقف جدید چنده 2,01,000 روپۍ ده. دا خپلې ټولې چندې د طاقت نه زیاتې لیکي او په خدای باندې پوخ یقین سره دا خبره کوي چې که زه په چندو کې زیاته نه زیاته برخه ورکم نو خدای به زما کاروبار کې برکت اچوي او کاروبار به مې زیاتیږي. د مالی کال په آخر کې د وقف جدید انسپکټر چې د وصولۍ دپاره دوی له راغی نو دوی ورته وویل چې ما دپاره په خاص طور دعا وکړي ځکه چې زما په اکاونټ کې پیسې اړوشته نه او مالی کال ختمېدو کې یو څو ورځې پاتې وې. هغوی چیک جوړ کړو. بهرحال الله په فضل وکړو نو د کال په آخر کې هغوی ته خاموده شو. د الله په فضل ټول رقم یې ادا کړو. همدغه رنګ د هندوستان کیرلا صوبې نه تعلق لرونکي رحمان صاحب دی چې د الله په فضل وصیت هم کړی دی. د دوی انسپکټر وایي چې ما کتلی دي چې دوی سره د هرې چندې بیل بیل ډبې دي. یو ډبې زما په مخ کې پرانیستو. هغې نه پسې خپلې ښځې ته وویل چې خپل پرس راوباسه او بیا د پرس نه پیسو نه واده پوره کولو نه علاوه هم هغوی 1,15,000 روپۍ زیاته چنده ورکړه. د الله په فضل اوسه پورې هغوی 2,80,000 روپۍ د وقف جدید چنده ورکړې ده. هندوستان کې مخکې دې طرف ته چا پام نه لرو خو اوس د الله په فضل ډېره توجه پیدا کېږي لګیا ده.
د آندھرا پردیش د وقف جدید انسپکټر مکرم اقبال صاحب کنډوري لیکي چې د جماعت احمدیه جرچرلی یو تن دی چې عمر صرف 15 کاله دی، خو د الله په فضل مالی قربانۍ په میدان کې په صوبه کې په اول نمبر دی. د کال 2011 لپاره دوی د 6,000 روپو واده لیکلی و، خو کاروبار ښه نه و روان، نو ځکه د کوشش نه باوجود هم دوی ادایګي ونه کړی شوه او په دې ډېر شرمنده هم وو. اوس واده خو یې کړی و خو آمد یې نه و، نو بهرحال مجبوري وه، ادایګي ونه شوه. یو څو ملګرو ورله دا صلاح هم ورکړه چې مرکز ته دې د معافۍ خواست وکړي چې چنده یې معاف شي، خو دا لږ د چندې په هکله دومره جذباتي چې دې خلکو له جواب ورکړو چې دا دومره واده ما خدای د خاطرې د سلسلې دپاره کړی وه، نو زما خدای به خامخا دا عمله پوره کوي. بیا کال 2012 کې چې انسپکټر صاحب وصولۍ له لاړو نه د تېر کال په مقابله کې د اضافې سره واده دوی 70,000 ولیکله او د کال 2012 د واده نه علاوه هم 4,000 روپۍ دوی زیاتې ورکړې او د هغه وینا وه چې دا د چندې برکت دی. د خلیفه دعاګانې دي چې مالی پریشانۍ مې ختمې شوې او د 2 کالو ادایګي په یو ځای کوم لګیا یم. هم هندوستان د وقف جدید انسپکټر آر نثار صاحب لیکي چې د وقف جدید مالی دورې لاندې خاکسار د تامل ناډو صوبې د کومبټور د علاقې د جومات بجټ جوړولو دپاره تللی و. د وقف جدید ناظم مال صاحب هم را سره وو. د غرمې د روټۍ انتظام د یو مخلص احمدي سلیمان صاحب کور کې وو. کال 2011 دپاره د هغوی د وقف جدید واده 1,60,000 روپۍ وه او د کال په آخر کې دا پیسې دوی ډېر په ګرانه پوره کړې وې. سخت کال لپاره دوی خپله چنده په خپله خوښه 15,000 روپۍ ولیکله. نو دوی وایي چې په دې زما زړه کې یوه عجیبه ویره پیدا شوه چې 1,60,000 روپۍ ډېره په ګرانه پوره کړې وې او ادایګي هم بیخي اخرنۍ ورځو کې کړې وه، نو په بجټ کې دا یو په 3 عمره اضافه به څنګه پوره کړي. خو وایي چې ناظم صاحب را سره و، نو د لیکلو نه بغیر بله څه لاره نه وه، نو وایي چې روټۍ نه پس هم دعا وکړه او هلته نه روان شو. د صدر صاحب سره موږ یو بل کور ته دعا دپاره لاړو. نیمه ګنټه پس دوی وایي چې دوی د ناظم صاحب او د صدر صاحب سره په ګاډي کې چې جومات ته ورسېدو، نو هلته د جومات مخې ته سلیمان صاحب ولاړ و. هغوی راغه او د یو پلاستیک یو لفافه ناظم صاحب له ورکړه او وویل چې د روټۍ نه پس خواږه خوړل پکار وي. انسپکټر صاحب وایي چې ما ورته وویل چې د ناظم صاحب خو شوګر دی، دوی به خواږه نه خوري، راکړه چې زه یې وخورم. نو سلیمان صاحب وویل چې مولوي صاحب د دا لفافه وګوري او دعا دې وکړي. مولوي صاحب چې لفافه پرانیسته نو حیران پاتې شو، خولې نه خبره نه راوته. انسپکټر صاحب وایي چې ما وکته نو په لفافه کې 15,000 روپۍ پرتې وې. نو وایي چې زما سترګو نه اوښکې روانې شوې چې دا څنګه، او د زړه نه مې دعاګانې هم ختې هغه دپاره چې خدای پاک څرنګه هغه دپاره دا انتظام وکړو او هغه دا چنده ورکړه. د برامپټن کینیډي صدر صاحب لیکي چې زموږ یو ملګری چې د امریکې نه کینیډې ته راغلی و او دلته د پناه خواست هم کړی و او کیس ډېر کړکېچن شو. دوی خپله مور جرمني ته لیږلو دپاره $15,000 جمع کړی وی. د چندې په سلسله کې چې دوی سره رابطه وشوه، نو هغوی نه صرف دا چې دا $15,000 چنده کې ورکړي، بلکې نور هم چې څه ورسره وو هغه یې چنده کې ورکړه. د دې په بدله کې خدای هم په هغوی ښه فضلونه وورول. د پناه کیس بغیر د څه نورې دشوارۍ منظور شو او مور یې هم یوه هفته پس جرمني ته روانه شوه. د ناروې امیر صاحب بیانوي چې یوه ورځ د بیت النصر تعمیر په سلسله کې چندې طرف ته د مقامي جومات پام وګرځولی شو. هغه وخت سخته واوره ورېده، خو بیا هم لږ ساعت پس عبدالرحیم احمدي صاحب مرحوم مشن هاوس ته راغله او
عرض وکړو چې هغه سره 80,000 کرونې موجود دي او هغه دا رقم د جومات تعمیر دپاره وړاندې کول غواړي. نو داسې خلک د هر قسمه فکر نه بے پروا صرف د الله د خاطره قرباني کوي، ځکه چې هغوی پوهیږي چې په صفا نیت چې څه ورکړی شي هغه د الله په وړاندې د قبولیت درجه بیا مومي او بیا الله بهرحال د هغې بدله ورکوي. دا یو څو واقعې وې چې ما بیان کړې. د قربانو دا کیسې خو یوه نه ختمېدونکې سلسله ده. دا هغه خلک دي چې د مالی قربانۍ وعده وکړي او بیا د پوره کولو هر کوشش کوي. اوس دې نه پس لکه څنګه چې د جنورۍ په سر کې د وقف جدید د نوي کال اعلان کیږي، د وقف جدید د 50 کال اعلان به کوم او د 13 کال سره رپورټ به تاسو ته وړاندې کوم. د الله په فضل د وقف جدید 55 کال چې د 13 کال وو د کال 2012 د دسمبر د میاشتې په 11 نیټه ختم شو. جمعات د 500 لکو او د 100,000 پاونډونو قرباني وړاندې کړې ده چې د 13 کال په مقابله کې 3 لکه او 11,000 پاونډ زیاته ده. پاکستان خو خپل حیثیت قائم ساتي. هغه نه علاوه په بیرونی دنیا کې په 2م نمبر یا دا ویلو چې په بیرونی دنیا کې په اول نمبر. تاسو د پاره هم دا ځل خوشخبری ده چې دا ځل انګلستان په بیرونی دنیا کې په اول نمبر ده. आप लोगों के लिए भी खुशी की खबर ये है कि इस दफा वक्फ जदीद में امریکا په 2م نمبر، جرمني په 3م، کاناډا په 4م، هندوستان په 5م، استرالیا په 6م، انډونیشیا په 8م، بلجیم په 8م، بیا په 9م نمبر د مشرق وسطی یو ملک دی او سویټزرلینډ په 10م نمبر دی. د کرنسۍ په لحاظ د 13 کال په مقابله کې وصولۍ کې څرګنده اضافه 3 جماعتونو کې شوې ده. آسټرالیا کې 2.5% ده، هندوستان کې 1.5% او 3م نمبر باندې انډونیشیا ده چېرته چې اضافه د 5.19% شوې ده. دوی نه علاوه فرانس، ناروې او ترکی هم د 13 کال په مقابله کې څرګنده اضافه کړي دي. د سړي سره ادایګي په لحاظ ممتازه جماعتونه دا دي. امریکا په اول نمبر ده، یعنی د مجموعي آمد په لحاظ خو د پاکستان نه بغیر په 2م نمبر او په 3م نمبر، خو د سړي سره ادایګي په لحاظ اول نمبر دی. تقریبا 88 پاونډ د یو تن چنده جوړیږي. د سویټزرلینډ 55 پاونډه جوړیږي، د انګلستان 40 پاونډه، د بلجیم 9 او د کینیډا تقریبا 2 پاونډه جوړیږي. سږ کال د شاملینو طرف ته هم پام ګرځول شوی وو. د الله په فضل د افریقي ملکونو په خاص طور دې طرف ته توجه ورکړې ده. په وقف جدید کې د شاملینو ټول شمیر 10 لکه 14,112 دی. 13 کال دا شمیر 6 لکه او 90,000 وو، یعنی د وقف جدید په چندې کې 3 لکه او 3,000 نوي شاملین دي. او اصل څیز همدا دی چې د شاملینو شمیر کې د اضافه وکړي شي چې ایمان او ایقان دی د هر چا زیات شي، ځکه چې مالی قرباني هم د ایمان یوه ډېره ضروري برخه ده. د شاملینو شمیر کې د اضافې په لحاظ د افریقې په جماعتونو کې نایجیریا په اول نمبر ده، په 2م نمبر غانا، بیا سیرالیون، بیا بینین، بیا نایجر، بیا بورکینا فاسو، بیا آیوری کوسټ. په ورکوټي ملکونو کې کیمرون، مالی، سنیګال، ټوګو، ګینی، کناکري هم اضافه کړي دي. د افریقې نه علاوه د دنیا نورو ملکونو کې جرمني او انګلستان د ټولو نه زیاته اضافه کړې ده. سږ کال په وړومبي ځل کبابیر والا هم لږ د ځایه خوځېدلي دي او په ښکاره ډول
وړاندې راغلي دي. पहली दफा د مجموعي وصولۍ په لحاظ د افریقې وړومبي 15 جماعتونه دا دي. په اول نمبر ګانا. अफ्रीका में मजमूई خدای دې وکړي چې دا اعزاز د دوی همیشه قایم وساتي. بیا په دویم نمبر نایجیریا ده، په دریم نمبر موریشیس، په څلورم بورکینافاسو او په پنځم آیوري کوسټ. फिर नंबर 2 पे नाइजीरिया, د پاکستان 3 पे मॉरिशस, 4 बुर्किना फासो, وړومبي 3 جماعتونو کې په وړومبي نمبر لاهور، په دویم ربوا जमातों में او په دریم نمبر کراچي ده. और दूसरे د مشرانو په لحاظ د ضلعو پوزیشن دارنګ دی. پنډای په اول نمبر، बालगान بیا اسلام آباد، की पोजीशन بیا فیصل آباد، بیا شیخوپورا، بیا گوجرانوالا، بیا عمرکوټ، بیا گجرات، بیا ناروال، शेखुपुरा, حیدرآباد او بیا سانګړ. په اطفالو کې وړومبي 3 جماعتونه دا دي: لاهور اول نمبر، کراچي دویم نمبر او ربو په دریم نمبر. जमातें भी जो हैं उस په اطفالو کې د ضلعو حیثیت دارنګ دی. कराची नंबर 2, په اول نمبر راولپنډي، بیا اسلام آباد، بیا فیصل آباد، بیا عمرکوټ. عمرکوټ هم مقابلتن یوه غریبه ضلع ده، خو د الله په فضل फिर फैसलाबाद په قربانو کې ډېره مخکې ده. मुकाबलतन دینه پس گجرات، بیا حیدرآباد، بیا اوکاړه، بیا باولپور او بیا ډېره غازي خان. गुजरात, फिर हैदराबाद. د مجموعي وصولي په لحاظ د انګلستان 10 جماعتونه دا دي: رینس پارک په اول نمبر، वसूली के लिहाज برمنګم ویسٹ په دویم نمبر، ये हैं بیا ووسټر پارک، بیا نیو مولډن، بیا ویسٹ کرایډن، بیا برمنګم سنټرل، بیا بیت الفتوح، بیا جلنګم، بیا ایلسفیلډ او بیا ویمبلډن. د وصولي په لحاظ د انګلستان وړومبي 15 ریجنز دا دي: वसूली के लिहाज میډلینډز، 5 रीजन ساوث ریجن، بیا لندن، بیا میډل سیکس، بیا نارث ایست. د وصولي په لحاظ د امریکې وړومبي 15 جماعتونه دا دي: वसूली के लिहाज अमेरिका की पहली 5 لاس انجلس، انلاین امپایر، سیلیکون ویلی په دویم نمبر، بیا ډیټرایټ، بیا سیاټل او بیا شیکاګو ویسٹ. د وصولي په لحاظ د جرمني ریجنز دارنګ دي: هامبرګ په اول نمبر، هامبرګ هم ماشاءالله ډېر مخ په وړاندې روان دی. بیا په دویم نمبر فرانکفرټ، بیا ګروسګراو، بیا ډامسټډ، ویسبادن، ماین فرانکن، هیسن ویسٹ، نوډراین، هیسن ویټې او بادن. د وصولۍ په لحاظ د جرمني وړومبي 10 جماعتونه دا دي: روډرمارک، نویز، هنوور، فریډبرګ، اورګنزاین، هایډلبرګ، فلډا، پراینزاین، واینګارټن او موفټن فلډن. دفتر اطفال کې د وصولۍ په لحاظ د کینیډا 15 جماعتونه دا دي: کیلګري، پیس ویلیج ساوث، ایډمنټن. वसूली के लिहाज से भारत के सूबा जात हैं درهم او سره ایست. तमिलनाडु नंबर 2, د وصولۍ په لحاظ د هندوستان صوبې دارنګ دي: کیرالا په اول نمبر، بیا تاملناډو په دویم نمبر، शामिल किया है. بیا جموں کشمیر، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، کرناټک، اڑیسا. قادیان هم په صوبه کې شامل کړي دي په پنجاب کې، اتر پردیش، مهاراشټر او دلی. د وصولۍ په لحاظ د هندوستان جماعتونه دارنګ دي: کومبټور په اول نمبر، کالیکټ په دویم نمبر، بیا کیرولای، کنانو ټاون، قادیان، حیدرآباد، کلکتہ، پنګاړي، چنای، بنگلور او رشینګر. خدای پاک دې د ټولو قرباني کوونکو په اموالو په نفوس کې بې شمېره برکت واچوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي: د الله کم بندګانان چې دین په دنیا مقدم کی، نو هغوی سره هغه بیا مینه او محبت کوي. هغه په خپل هم دا وایي چې والله رؤوف بالعباد. دا هم هغه خلک دي چې خپل دا ژوند چې خدای دوی له ورکړی دی د الله په لاره کې وقف کړي او خپل ژوند د هغه په لاره کې قربانول او خپل مال د هغه په لاره کې خرج کول د هغه فضل او خپل سعادت ګڼي. خو کوم خلک چې د دنیا املاک او جایدادونه خپل مقصود به ذات جوړ کړي، هغوی دین ته په یو خوبجن نظر ګوري. خو د یو حقیقي مؤمن او د یو رښتوني مسلمان دا کار نه دی. رښتونی اسلام همدا دی چې تر څو چې ژوند دی، نو انسان د خپل ټول طاقتونه او قوتونه د خدای په لاره کې وقف کړي چې د یو پاک ژوند وارث شي. خدای دې وکړي چې موږ د هغه په لاره کې هر قسمه قربانۍ کې مدام مخ په وړاندې روان اوسو.
دین علاوه د یو دوا تحریک هم کول غواړم. لیبیا کې نن سبا احمدیانو دپاره حالات ډېر زیات خراب دي. حکومت خو هلته شته نه او هر علاقې کې داسې ښکاري چې د بعضو ډلو یا د قبایلو زور دی او زموږ احمدیان هم نیولي دي او د بعضو ځایونو نه اطلاع دا ده چې په هغوی تشدد هم روان دی. بهرحال پولیس هلته د علماو د تنظیمونو په وینا زموږ احمدیان نیولي دي نو ډېر پریشانه دي دوی، په خاص طور چې کوم غیر لیبیایي احمدیان دي. الله دې د هغوی د رهایۍ او د اسانۍ سامانونه پیدا کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.